رؤية الله تعالى او لیدل د الله جل جلاله. رؤیت الله پیژنئ الله چې سینی دا مراد دی که دا بنده چې الله ویني دغه مراد دی. بنده چې راپاسی او الله ویني نو دا به اضافت د دې رؤیت اضافت د مصدر دی بسوی مفعول رؤیت الله د الله لیدل او کدا اضافت د مصدر بسوی فاعل شي نو معنا به دا شي چې الله ارسل رهینی دا الله تعالی لیدل الله د لیدل فاعل بشي ودلته اضافت بسوی مفعول مراد دی لیدل الله لرا. نن برتا پدې باندې وضاحت کوما بیا به د خیر سره د عبارت بل ور سره ورس. لیدل فتو قسمه باندې دا ناششته د الله د اجر ورکدا منګولي ده دا لیدل مخکې ډبې کې بند وا اغم لیدل دا اغین وړاندې صاحب علیه رحمتا دغم لیدل. زه وستاسو ته یو تعریف کوما چې غون من او ایزړ بخن دی نو چې شی دی نارنج دی تاسو ولیدو نو لا پیج لغا لیدلې هم داسې حقیقتا نه دی خو تعریف هم مې درته وکړو نو دا تعریف کول سره یو نوع د رؤیت دا راشي خو دې رؤیت ته رؤیت خفي وایي. یو رؤیت خفي شو او دویم رؤیت دا د مولا صاحبه چې ته داسې کار وکړه چې تا دا موبایل ته ټول خیال وکړي وم لیدو موبایل م ولیدو ور ټول سترګې پټې کوي او دغه موبایل دا مخې ته راولي چې څنګه موبایل څنګه مولا شرشم دی څنګه مناره ده څنګه په پلان کې شه دی دا چوینی او بیا سترګې بند کې او دا تصویري ذهن تراولي چې ومي لیدو دا بل لیدل دام لیدل دی دویمه مرتبه ادنا مرتبه وړم بی دا متوسطه مرتبه ده او دریم دا د مولا صاحبه چې بعینهم اقشیز ویني چې دا د موبایل دی تم ورته ګوري او زم ورته ګورما نو دا رؤیت اعلا دیتا رؤیت اتم او دیتا رؤیت اکمل ویلے کیږي. نو یو رؤیت ادنا دیم رؤیت متوسط او دریم رؤیت صاحب علیه رحمت کم یو اکمل او اتم. نو دیتا چې دا کله منګورو دا دریم نمبر باندې نو دا موتا چې وته ګورو زما استاد دې کتلو کم هيئت دغه هيئت رؤیت به کېږي نو رؤیت الله نو که خیر سره په جنت کې با مونږ تاسو رؤیت الله کو دا مزید ویلي دي نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله لیکلی دی و استړی استومان جنتی دابا جنت لروان کی دې جنت تا ور قریب شي نو دقه ټیم کې الله پاک به وایي چې دا پردې میټاو کوي دا بنده به د الله دیدار شروع پړق واپس په پردې راشي دیدار به وای دې جنت له بوده دا چې یو څو قدم والی و بدريږي وای دا نه زما جنت لا وای والی وای دا کم دیدار چې وشو دا دیدار دوباره بیا غواړم دا دیدار دوباره بیا غواړم
نو په دې کې به صاحب علیه رحمته د الله جل جلاله د طرفنا ارشاد راشي چې اے زما بندا تا چې زما دیدار شروع کو نو ستا په دیدار باندې د دنیا د عمر متعلق ونیم لاک کال تیر شو ته په دیدن مړ نشو ونیم لاک کال الله دیدار په نعمتونو کې اعلی ترین نعمت ذکر دی نو رؤیت د باری تعالی الله دې مونږ او تاسو سره نصیب کی دا بوي وس اول دې لراشه چې د آیاتونو کې کم تعارض راغلی دی نو اول داغي بیان وکا قرآن کې راغلی لا تدرکه الابصار نمند کوي الله تعالی لرسترګي د دین خدا معلومیږي چې د الله دیدار نشته د الله په دیدار باندې وس آیاتونه وایا وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة الى ربها ناظرة الى ربها ناظرة دا دلیل شو د دې خبرې چې د الله دیدار شته بل یو آیات دې دا غینم دیدار معلومیږي کلا هرگز ذات ندا قرآن شریف کې کلا درې دیش کله تر هغه په کلا می تاسو تحقیق کړئ کنه می دې کړئ چې کوم ځای کې کتاب کې راشي بیره تکلا کې یو سلو پنځه مذهب ویم او درې مذهب ته پکې د قاریانو صاحبانو ویم چې وقب په کې کنه به کې په حواله د الاعتناء موږ د لاسو کتابونو د قرائت نه هم په خپل تفسیر کې کار کړو نو التراغلی کلا انهم بشک دیو من ربهم دخل پروردگارنا یومئذن فتغورت باندې چې ورځ د آخرت دا لمحجوبون په پردو کې به دې نه ثابت شو چې دیدار د باری تعالی شته دی که نشته دی یا لکه مولیانو یخشه د دې نه ثابت شو چې دیدار شته که نشته انهم بشک دیو عن ربهم دخل ربنا یومئذ فدغورت بانی لمحجوبون پپرد کی بی اللہ بنوینی دیدار تی ثابت شو که دیدار نا پیشو ثابت شو نا پیشو ثابت شو که نا پیشو تاسو خپل مابین کې سخت اختلاف کړی یو ډله وای ثابت شو بل وای نه پیشو د نفي والا دی خپل خبره واضحه کی څنګه نه پیشو چې په پرده کې شو خو دیدارې ونه شو چې څوک وایي اثبات ثابت شو هغې څه دلیل وایي هغې څه دلیل وایي هغې دلیل دا وایي مولوي صاحبه چې کله هم کافرانو په حق لرال چې دیو به د رب نه محجوب وي نو که مومنانم د رب نه محجوب وي نو بیا د کافرانو د مذمت څه نقطه شول چې کافران به په دغه ورځ باندې د خپل رب نه محجوب وي دا دونه ښایسته نعمت د دې نه به محروم وي نو که مؤمن دپاره هم دا نعمت نه وي نو کافر به ووایي ولې مؤمن هم ترې محروم دی دې نه دا معلومه شوله چې دا د کافرو په حق محجوب والی دی د مؤمنانو په حق باندې با لیدل وي صاحب د دې آیات نه دا معلومه شو آیاتونه پکې دي راوړي دې ټیم کې موږ صرف آیات یو آیات ویل چې لیدل نشته او بل آیات دوه ویل چې لیدل شته اوس بس کوم مولا صاحبہ اما چې دا کوم ویل شافعي رحمت الله علیه هم دا ویلي چې دا کافران چې محروم دي مؤمنان به ترې نه محرومه نه وي امام مالک رحمت الله علیه فرمایي که په ورځ د قیامت مؤمنانو ته دیدار د الله تعالی نصیب نشي نو بیا د کفارو د محروموالي ته د عار ورکولو څه پیدا شوله بیا هغوی ته د عار ولې وایي دا دواړه مسلې خازن راغستې دي تفسیري خازن
اوس راځه د آیات نه نفي د دوو آیاتونو نه اثبات، نو تعارض د پکا. نو تعارض دا دی چې دا نفي دا د دنیا سره تعلق ساتي، په دنیا کې د الله دیدار نکېږي، او دا دغه چې کوم دی صاحب علیه رحمت دا دوه آیاتونه دا د اخرت سره تعلق ساتي. نو لا تدرکه الابصار فی الدنیا وهو یرا فی الاخرہ. تفسیر مقاتل جلد نمبر 1 صفحہ 582. قرطبیم دا ویلی دی وم جلد 45 صفحہ. دویم علکا تطبیق دویم وکا دا آیات کې چې کوم نفی د ادراک راغلی دا، نو دا نفی د ادراک دا، او په دې دوه آیاتونو کې اثبات د نظر دی، او ادراک او رؤیت نظر بدل. منګو تاسو اسمان لیدې شو ادراکی نشو کولای. یو آن اسمان لیدې شو، لیکن لیدل خدا چې تاسو درځي ولید راغز بعد ته ودن اسمان ته خیال وکړه اسمان دی ولید کنه، او ادراک دې ته لیکيږي چې د کچ او د بچي ویني چا چې څومره اسمان د ټول په نظر راشي کړي په کې باندې ما ادراک وکړو، او د اسمان ادراک څو کولې نشي، نیم بینی نیم شاته نشي لیدل، کا خو مخلاوړ هغه طرف بینی نو دا طرف لیدل. ادراک اور چیز ہے اور رؤیت اور نظر اور چیز ہے جی. ادراک احاطه بكل الجوانب ته ویل کیږي، اور لیدل خو چې کوم د څه طریقې کې مناسب لیدل دا چې د صاحب علیه رحمت دا توجیه چې دا تفسیر مدارک کې مشته ده او معالم التنزیل کې هم مشته ده. د دې وجه نام علامه زجاج ویلی دی په معانی القرآن کې چې الباری تعالی یرا ولا یدرک، د خدای رؤیت بکیږي خو ادراک به نه کیږي. فالادراک امر وراء الرؤیت، دا ادراک د رؤیت نه علاوه بل شی دی. معانی القرآن د امام زجاج دویم جلد 278 او بدائع التفسیر د علامه ابن القیم رنبی جلد او 361. دریم دادی مولی سب لا تدرکه الابصار بدون الاجازت الى ربها ناظرہ بالاجازت، بغیر دی اجازت نے څوک لیدلی نشي، سره دی اجازت به بیا لیدل شي. دا توجیه روح المانی کړی دا علامه علوسی. څلورم جواب دا دی صاحب علیه رحمت چې زرار بن الکوفی دا ویری چې آیت اولا دا دی، آیات اولا دا دی چې پسترګو باندې د الله لیدل نه کی. لا تدرکه الابصار دای نشي لیدل، پسترګي نشي الى ربها ناظرا، بغیر د سترګو نه دې پس دیدن کی الله دیدن الله خبرې په دې ټول اندامونو ته اوري کړه دغه نه د الله دیدن بدل دغه ای په دې سترګو نه دا د اغره ده. تفسیر کبیر کې امام رازی د زرار بن کوفی قول نقل کړی دی چې الله تعالی په پینځو خواص سره یو شپږم خاصه پیدا کی په هغه حاسه باندې حیزر حاسین د په هغه حاسه باندې با د الله تعالی دیدار دی ولادار دا الابصاری نشي لیدل. پینځم جواب دا دی چې مولوی صاحب دا په اختلاف الاشخاص باندې محمول دی. څنګه الابصار نا سترګې د کفار مراد دی، ویل ربها ناظرین مؤمنان ول سترګې مراد. بل جواب دا دی صاحب علیہ رحمت چې تفسیر قاسمی کړی دی په شپږم جلد 694 کې، او تفسیر قونوی کړی دی هغه دا دی چې الابصار باندې نظر واچوا دا معرفه معرب باللام دا مفید د استغراق دا استغراق پیدا کوي. دا څه پیدا کوي مولا صاحب؟ استغراق پیدا کوي. استغراق پیدا کنو معنی دا شوا
لا تدرکه نمند کئی او نلیدل کئی اللہ تعالی لرا الابصار ټول سترګې ستا سترګه زما سترګه د بوش سترګه د ابو جهل سترګه او د ابو بکر رضی الله عنه سترګه او د فرعون او د نمرود دا ټول سترګې به ولې ټول سترګې به الله پاک لري ته باج سترګې به نو دا سلب عموم شو کو عمومی سلب شو دا سلب عموم شو عمومی سلب کو هر چاکار دانه دی دا هر چاکارو لا تدرکه الابصار دا سوی فکر سړی نشي جوړولی هر سړی خو موږ تاسو سړي دا فکر لري جوړ نه کړو دا فکر جوړ نه دا په باز لا تدرکه الابصار نه مند کې ټول سترګې د ټولو سترګو کار ته نه دی د ټولو سترګو کار نه دی د بعضو سترګو کار دی هلکه تاسو خو منطقین ماګانې سئ کله نفي د سلب کلي کله سلب کلي راشي نو د هغې په ضمن کې اثبات جزي پیدا کېږي چې بعضې سترګې به یې ویني لا تدرکه الابصار نو دا مسله معلومیږي چې بعضې سترګې به ویني فکر دی راغلی ملا صاحبه د دې وجه نه صاحب علیه رحمت علامه قاسمي لیکلي دي چې دا د ثبوت په حق باندې دا روایات دومره سیوا دي چې تواتر ته رسېدلي دي ومذهب الاعتزال والتشیع بناء على العقل معتزله او شیعگان چې وایي چې دیدار د الله تعالی نشته په عقل باندې بنا دي موږ ته آیاتونه بلا موږ ته روایت د حدیثو بلا هغې صرف په عقل پسې تللي دي وګوره تفسیر المحرر الوجیز شپږم جلد 122 صفحه تفسیر المحرر الوجیز شپږم جلد 122 صفحه او تفسیر نمونه شپږم جلد 381 او مجموعة الفتاوى د علامه ابن تیمیه دویم جلد 336 صفحه نو خلاصې سره وتل مولا صاحب وایا خلاصې دا وتل چې دلته کوم راغلي د مولا صاحبه نه پیدا دغه راغلي توجه کو مولا صاحب بل خوا د ذهن لا وایا دا مذهبونه د رحمان چې غشي ولم خطا نزي لا تدرك الابصار کې تطبیقات می سو وکړه شپږ باقي نه دي کوم هو كم لا تدرك الابصار ابصار يعني اقول لك مش بعد بيويني بعد او بس خلاصه د خبرې دا راووته دا دی چې څنګه وایي چې دلته نفي د ایجابي کلي ده سلبي کلي نه دی نفي د ایجابي کلي ده سلبي کلي نه دی او سلب العموم دی عمومي سلب نه دی تفسیر رشد القرآن دغه منطقي مولا دی دا پکې دا منطقي خبرې سره کوي دا له خبره ما دغه ولا تفسیر پیدا کوم علي کې دا منطق دې شرنګولي خو پکې نه وي شرنګول تفسیر ایوبی په دې حاشیه چې لګولي کړه ایوبی القنداری الایوبی القنداری ما دا تفسیر به په قسم په منطق باندې څه کړی څه بګینو تفسیر ایوبی خافا الکه کڅوک دا وای چې الکه دا لا تدرکو الابصار تاسو په منطق کې دا کومه قضیه ده نو جواب ولته ورکا چې معتزله او خوارج او دارنګ چې کوم دي معتزله او خوارج او شیعگان ماګان دا وایي چې دا قضیه سالبه کلیه دائمه مطلقه ده موجهات کې دا دائمه مطلقه ده سالبه کلیه دائمه مطلقه ده او زمونږ په نسبت دا په دې ایجاب کلی ده نو دا موجبه مهمله ده نو سالبه جزئیه مطلقه عامه شوله موږ دې ته سالبه جزئیه وایو او دائمه مطلقه او تنوي مطلقه عامه ورته وایي په موجهات کې شرطازي مونږ ویلې په دغه موجهات چې رضان فی کو نو ته پوښتې چې د قرآن سنت کې اوس ډېر تکړه شم
دغه لته چې په یسې په موجهات باندې چې تهذیب والا خاصه موجهات لري سم د نربچ اخر کې چې دا ټول مثالونه قرآن حدیث کې پېښ کړي مړي نو دا وروره دایمه مطلقه نه ده دا مطلقه عامه ده عام اوقات کې ترته فعام لا تدخل الابصار في عامه الاوقات دا څه د دغه خو نه دی چې د جون فرق خیرات نه دی چې تم راځه وته کې او زم راځم وته کینم بدل جون فرق خیرات و نه دی لا تدخل الابصار مطلقه عامه ده په هر ټیم کې څو د الله دي دا نشي کولای دا په خپل اصول قوانین د خدای په فضل په خداوندی په هغه باندې بدا دغه ویدا بناوي نو دا لري په بل جواب نو ته ترجمه وکا ترجمه منګه دا کو لا تدركه الابصار چې دا ادراک په معنا د لیدلو والو به دا ترجمه کو چې ارسترګی نشي لیدلې نینی الله لرا ارسترګی الابصار ارسترګی څنګه کنه دا څه نه د چې ګینې سترګی نشي لیدلې د شی ترجمه ونه کې چې لا تدركه الابصار نینی الله پاک لرا سترګی مترجم قرآن شریفونه ګوره اکثر په دې ترجمو کې خطا شوی نی الله لرا هیڅ سترګې دا ترجمه ډېره غلط ده دا د معتزله او د شیعاګانو ترجمه ده موږ ترجمه دا کوو چې نی الله لرا هر سترګې هر سترګو شی نه دی چې سترګې دی دویمه دا د معتزله موږ ته وایي چې قرآن کې راغلی دی چې انک لن ترانی ته ماهر ګز نشي لیدلی وایي لن د څه دپاره راځي میزان صرف کې وایي لن د تعبید دپاره راځي همیش دپاره ته ما نشي لیدلی اوس اوس څه کې میراث اوس دې خلکو له به جواب د دې آیات ورکې چې لن ترانی لن خو د نفي د تعبید دپاره هرګز راتلونکي زمانه کې په راتلونکي زمانه کې څوم نه ده په دې کې ته ما لیدلی نه شي مونږ وایي مولي صاحب دا لن راځي دپاره د نفي د تعبید دا د سمانو خو د دنیا سره تعلق ساتي که د آخرت ته مرځي او مونږ وایو چې د دنیا سره تعلق ساتي آخرت ته نه اولو مونږ ته په دلیل دی او څه ماته داسې دلیل په پیش کړه ای معتزلي چې هغې کې دا راغلی چې د آخرت ته وړي زما سره دلیل دا دی ولن يتمنوه ابدا ورسونه لري نه وراتاويږم ولن يتمنوه ابدا ترجمه او توکم هرگز بدیو ارزو انکی د مرګ ابدا دینه هم معلومه ده چې آخرت کې بم دیو دا تمنا نه کوي واړه واړه قرآن شریف ونادوا یا مالک ګوره اوس ناتا په دا ګوره دې بواز کې ونادوا یا مالک ليقضي علينا ربك الله ته وایي چې په موږ فیصله د مرګ چې مړم نو مولوي صاحب صریح ټکی د ابدا چې دنیا کې ذکر شوی دی د دنیا په فعل کې ذکر شوی دی اغا آخرت توانوکتنو آغا لن چې پا آغا ابد بانی صرف دلالت کی ابد څنګه آخرت تواو ولن یتمنوه ابدا هرگز با دعوی که هم لن لاغلی لیکن اینه ولن یتمنوه ابدا او بیو سر ابدا ټکیم لګیدلې آغا لن چې ابدا ټکیم سره خو لګید آغا آخرت تناوړي ته لګیدي ونادو یا مالک ليقضي علينا ربك ستارب دی پون فیصلو کې بلکی آغا لن چې ابدا اوسه لګیدلې آغا اخرت توانوکتو نو دا لن ترانی کی آغا لن چې ابدا وسره نشته غتن اخرت ته اړې دا دې کوم انصاف دی دا دې کوم انصاف دی اوس په پیښې الکه موسی علیہ السلام خو صدا شنو چې بی علم موسی علیہ السلام د تمام امت د عالمانو علم د موسی علیہ السلام علم ته نشي رسیدلی بیا د موسی علیہ السلام علم او د امت د ټول عالمانو علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم ته نشي رسیدلی دا ټول ارته په مرتبه باندې دي موسی علیہ السلام چې د خدای پاک نه د رؤیت سوال کاوه او په دې پیدو چې امکان ذاتی شته امکان ذاتی شته خدای معلومه ولا چې آیا امکان وقوعي لري کنه لري امکان ذاتی شته امکان وقوعي
لري که نه لري دا خو ګوره منطقي خبرې دي چې دا منطق کې سړی سم دغه شي بیا خبره سړی نه کوي مولانا صاحب دې مدرسې ته په دې نننۍ ورځ باندې راتلل امکان ذاتي لري که نه لري که تاسو ته امتناع معلومه وي خو ما ته یې وښایه څه امتناع دی دا دی چې اوس راشي مثال ته ته وایه لکه چا څه شګ اورېدلی دی هغلته راشي چې لکه نن مولانا صاحب رښتیا راځي بل طالب ته چې او یا راځي او یا نه راځي دا خو راغلی دې له راغلی دی چې امکان ذاتي خو شته دی د مولانا صاحب دلته راتګ خو ممتنع نه دي د عقل نه بار نه دي خو ای امکان وقوعي لري واقع کېږي رښتیا راځي بل ورته یا راځي یا نه راځي دقه رنګې موسی علیه السلام ته د امکان ذاتي علم و چې د خدای لیدل ممکن فی ذاته دي خو آیا امکان وقوعي لري که نه لري نو تپوس ځکه د خدای پاک مثال وکړم خدای پاک ورته جواب ورکړو چې نه امکان ذاتي خو ټیک دی خو په دنیا کې امکان وقوعي نشته امکان وقوعي امکان ذاتي شته ګوره په دې کې ځان فی کوي خو امکان وقوعي دا نشته دی دا معنا اهل سنت والجماعت وای چې دنیا کې هم عملا ممکن دی خو شرعا ممتنع الوقوع دی اوشي دنیا کې ممکن دی ولیکي عقل په اعتبار د شاسر مصیب د عقل سره عقلا او عملا عقل سمنه نه کوي چې په دې دیدار په دنیا کې وشي ممکن اینه کېدل نه کېدل بیره خبره ده خو واقع کېدل ممکن عقل ممکن غني ولیکن شرعا ممتنع الوقوع بجوز محمد ذکا شرعا لن تراني نو چې موسی علیه السلام نشي د الموت لیدش او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو موسی علیه السلام مجسد نه هغه مستثنا لن هغه ته متوجه بجوز محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدل شته که نشته پیغمبر وروسته دغه دي د اروان له ترجمه ها اوس حضرت ثانوی سے په بیان القرآن کې وایي چې د موسی علیه السلام مطالبه د دیدار دا دلایل کوي په امکان عقلي باندې چې عقلي امکان شته او جواب د باری تعالی چې راله لن ترانی دا دلایل کوي په امتناع شرعي باندې ذکر دې او دا لن ترانی الله پاک وی لن ترانی جواب کې څه وی لن اورانی او نه ویلي حضرت نبی بابا فرمایي چې د لن اورانی په ځای باندې دا عبارت لن ترانی دا تعبیر په لن ترانی سره وشو دا مشعر دی په امکان رؤیت باندې چې دا رؤیت د باری تعالی ممکن دی اذن د موسی علیه السلام چې طلب کړی دی او ممتنع چې دی په شان د الله تعالی کې انبیا د هغې طلب او مطالبه دا نه کوي اذن طلب د ممتنع جهل دی انبیاء کرام چې دی له جهل نه منزه دي پاک دي دي که نه دي او دریم دا دی مولوی صاحبه چې الله تعالی خپل رؤیت په امر ممکن باندې موقوف کړی دی انک لن ترانی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه دا استقرار د جبل په دې خپل مکان امر ممکن دی که ممتنع دی استقرار د جبل چې دا جبل په خپل ځای برقرار پاتې دا امر ممتنع دی که امر ممکن دی ممکن دی که دې کې څه د امتناع ده ذکر دراله نو تعلیق په امر ممکن باندې هغه په خپل هغه کار امر ممکن رؤیت د باری تعالی دا څه شو مولا صاحب وایا معلق شو په استقرار الجبل باندې استقرار الجبل امر ممکن دی نو رؤیت د باری تعالی ممکن شو په ذاته عقلا اگر چې ممتنع دی شرعاً چې په دې منع کړی لن تران فکر دی ران درې دلایل مې ته په دې باندې یاد کړي یو خدا دې مولوی صاحب چې حضرت نبی بابا فرمایي چې دا تعبیر په لن اورانی څخه نشو په لن ترانی سره مشعر دی په امکان ذاتی دویم دا دی چې موسی علیه السلام طلب کړی دی او پیغمبران د الله په ذات کې ممتنع اشیاء نه طلب کوي
دریم دا دی سیب علیه رحمته چې طلب د ممتنع جهل دی انبیاء کرام منزه دي د جهل نه. څلورم دا دی چې رؤیت د باری تعالی دا معلق کړی شوی دی په استقرار الجبل پورې. استقرار د جبل امر ممکن دی، نو تعلیق د یو امر په امر ممکن پورې دا امر ممکن وي. دا توی مولا صاحبه امر ممکن وي، نو دا مسله ترېنه ثابته شوله صاحب علیه رحمته. موسی علیه السلام بیا څه چل کړو؟ جعله چې غر ته وکتل، نو فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا زری دکا. داسې دکا مولي صاحب لکه د شګو را وبېده دا غر. صار لعظمته ستة اجبل. حدیث مبارک کې راځي د الله عظمت شان ته دا غر ټینګ نه شو، داسې د دې ځای نه لوړه شو والوتو چې د دې نه شپږ غرونه جوړ شو. فوقعت ثلاثة بالمدینه، درې مدینې ته لاړل، درې احد، ورقان او رضوي. ووقعت ثلاث بمکه، او درې غرونه مکې ته لاړل، ثور سبیر او حرا. ثور سبیر او حرا. تفسیر ابن ابي حاتم پنځم جلد 1560 صفحه ده، په سند ضعیفه باندې مرفوع روایت راوړی ده. سند ضعیف کې یاد وساتئ. ولی لیکي یو راوی دی جلد بن ایوب البصری، دا ضعیف تغلی راوی دی. میزان الاعتدال لومبی جلد 420 صفحه باندې ده رد کړی. او موسی علیہ السلام چې په کوم غر باندې دا کلام او دا روجت او دا سوسرات دي ته زبیر وای، د دې زبیر نامه ده د دې غر. وکړه معجم البلدان دریم جلد 132 صفحه دا راغلی. وکړه اوس په دې اعتراض دی چې موسی علیہ السلام په مکالمه کې هغه ته خلق جبل تور وای ته دې زبیر نامه ده. نو وی پک ان الزبیر اسم آخر له، یو تطبیق شو. دویم دا دی چې د ټول غر تور نامه ده، خو د دې خاص ځای پکې هلکه ستاسو په علاقه کې غر دی، روپۍ کمر سر پکې یو خاص، او لنډې ګل پکې یو خاص. غټ غر دی او لنډې ګل د یو خاص ګل پکې لنډې ګل نومېږي، لنډې، او یو پکې روپۍ کمر سر دی. هلکه غاټ غر دی، هلکه دا یوه پکې زړه خپه ده، دا پکې پلان کې شری، دا پکې که نه یې هلکه دا پکې که نه. نو ګوره تور د ټول غر نوم شو، زبیري د دغې خاص غونډۍ نوم شو. ښه دی. دا تطبیقات چې مې ته دا دوه وکړلو، نو دا تفسیر مبهمات القرآن د علامه بلنسي کوم واغسته ډېر خوند به درځل کې دویم جلو او 727 صفحه ده په څلور جلدونو کې والي تفسیري بلنسي. تفسیري بلنسي دې شیزونو په څېړو ذکر زیدنې مړه مې چاو دی. تاسو ته خیاله نړۍ له په شاته کې مې دغه کړې ده، بله ورته واده علامه بلنسي کړ. د هغه په نامه باندې مشهور بلنسي خپل نوم یې پې لیکلی مبهمات القرآن. نو د قرآن کې چې دا کوم مبهمې خبرې ده یوازې دا نه، هغه ټول یې رښتري دي، په ډاګه کړي دي، داسې خوند کوي چې زه تاته ویلی اللهم یا الله موږ له علوم نافعه خیر دا تحفې راوړي د عزیزونو باندې ټول عمر یې موږ ته دا نیت دقسې خلل وسوال الله چې دا ختم شي او په دې باندې عادت شو بیا به څه او دا سړک بند